په داسې وخت کې چې ټول ملک د رواجونو او رسوماتو نه ډک دی او عامو خلکو لپاره د غلط او غیر رسمي رواجونه د مالی او ایمانی ځان ذریعه جوړه شوې ده. د بونیر امازي په ستر کلي شروړی کې د علما کرامو په مشرۍ کې یوه قومي جرګه وشوه چې پکې په داسې غیر اسلامي رسوماتو او رواجونو قدغنونه ولګېدل او په هغې نوي تړون شو کومو رواجونو نه چې نه دنیاوي فایده او نه څه دیني فایده وي بلکې مالی او دیني نقصان ذریعه جوړیږي. جرګه کې د علاقې مشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو او د دې رواجونو په ضد قامي تړون او په مختلفو اړخونو مدلل بحث وکړو. علما کرامو د شریعت په رڼا کې د دې رسوماتو او رواجونو په نقصاناتو رڼا واچوله. سلام فرمان دے یسرو آسانی پیدا کړئ ولا تعسرو تنګسیا مه پیدا کوئ ولا تنفرو نفرت مه پیدا کوئ د خلکو د آپس کې وکونو عباد الله اخوانو د الله بندګانو وروڼه جوړ شئ. موږ ټول چې د ګناهګارو خاص کر پښتانه چې موږ خپل لور خور له څه نه ورکوو نو که ما هلته 2 لاکه کې خو چې ستا سره چې دی 15 کاله ځای دی ته دا نه ورکوې نو دا خو ته حرام خورئ. نو مهر کم نه کم واده ساده طریقه باندې کول پکار یا د کومې خبرې چې تاسو لیکلي دا ټیک دی موږ په اتفاق دی او موږ خپل اوسه پورې چې دی داسې ودونه چې پای کې په کور کې هم زنانو لبې کړي زه نه یم تللی خپله نو موږ په دې باندې اتفاق دی دې سره به زموږ معاشره ټیک شي دا چې دې جناګانو دا روحجان دا به کمیږي او دا سبب زموږ دا رکان او جنکۍ دا به چې دی محفوظ شي. وروستو د جرګې یوه پرېکړه وشوه چې پکې یو شمېر رواجونو او رسمونو باندې قدغن ولګېد او نوی تړون وشو. مولانا مصباح الله صاحب هغه جرګې ته واورول او د جرګې د وګړو نه پرې دستخط یې په واده کې به میوزیک یعنی ټنګ ټکور ډولکې وغیره نه وي د بار نه والا میوزیک سامان یا چې کوم دی نو هغه ډولکي وغیره راوړل هغه ډیګونه راوړل دا به مني. دویم په جنج کې به زنانه صرف یو موټر وي او هغه به هم مشران زنانه وي او 3 گاڑو نه زیات بلې کویدنه کې به بالکل چې کوم دی د زنانو اجازت نه کویدنه کې به صرف چې کوم دی نارینه سي او نکاح وکړي او راضي وي. درېمه خبره مهر کاله او جهیز به د وس مطابق وي. د جنۍ په کور باندې به روټه یا شی انتظامات نه وي. په واده کې به جوړې ورکول صندوق راوړل ارت او تنګ اخبا یا ناوي پسې روټه وړل دا بني شرکای ډزې کول دا به مکمل بنګي په واده کې. شپږمه خبره واده او کویدن کې به ویډیو ریکارډینګ مکمل پابندي دن کې به صرف نارینه وي او نکاح به په جمعات کې وي. بازار ته د زنانو تګ راتګ بغیر د بالغ نارینه نه دا به بند. اخترونو کې به موږ خپل قوم دوباره نه تازه وروسته میډیا سره د خبرو په وخت باندې د جرګې وګړو او علما کرامو د جرګې تفصیل او د خپل رای اظهار څه داسې وکړو. زموږ په خپل هم د عوامو لکه دا یو خواهش و خو څوک مخې ته کېدل نه او دوی دا قرباني وکړه او دا ذمهداري په خپل سر باندې واخیسته. په ټوله علاقه کې دې وګرځېد او مشرانو سره هغه انفرادي طور باندې میلاو شو او هغې نه هم مثبت دغه راوړو بیا دې په خپل هغه تجاویز کېښودو او نن چې کوم نن د جمعې په ورځ زموږ د کلي د منځ په جومات کې جرګه کېږي دې ته هغې ټول راغونډ کړو او په هغې کې هغې مشترکه تر دا فیصله وکړه چې کوم قوانین هغې دغ کړي هغه د ټول مشترکه طور د کلي مشرانو علماو ټولو ومنل او هغه ان شاء الله تعالی چې د علاقې لپاره زموږ ټول روان نسل لپاره هغه دواړو جان د کامیابۍ د خوشحالۍ ذریعه وي. ان شاء الله موږ دې سره 100% متفق یو او باقي چاپېره علاقې چې موږ سره په چم ګاونډ کړي نو را روان وخت به ان شاء الله تعالی چې هغه زموږ سره په دې متفق او ورور ودا ټول د علاقې ته او د ملک به ان شاء الله تعالی چې دا وريږي. شو تعالی موږ الحمدلله مسلمانان یو او دا ټول خبرې اترې د مسلمانۍ دي او د پښتونوالي دي. ان شاء الله تعالی له دې نه مخکې موږ مو دې ځای کې کومې فیصلې څنګه چې سراب خان خبره ترې وکړه نو مشرانو کړي دي او د هغه مشرانو دا موږ چې کوم دې ځای کې تا ته مخامخ یو نو دا د هغې هغه ځای ته خو نه شو رسېدی خو ان شاء الله تعالی د هغې په هغه نقش قدم باندې ان شاء الله تعالی موږ تله کوو او دا کومه فیصله چې د علما کرامو راوچته کړه نو دا زموږ د دواړو جانو د کامیابۍ او د خیر ذریعہ وا. الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو ستاسو شکریه ادا کوو چې پروګرام ته په راتلو تاسو ته خراج تحسین پیش کوو. شکریہ او تاسو چې کومې خبرې تاسو کو ملګرو تاسو ته په تفصیل سره خبره وکړه
دا د دې علماء کرامو او زمونږ د دې کلي د مشرانو د دې سپین روبو په برکت سره دا یو جرګه مقرر شوې وه. دې کې کوشش ته میاشت دوه نه مخکې نه هم روان و، وخت په وخت پکې جرګې شوې وي، خو دا هغه فاینل جرګه وه. او جرګه بنیادي د دې لپاره وه چې څومره زمونږ په دې معاشره کې په دې چاپېرچل کې غیر شرعي رسومات دي چې هغه ختم شي. او انشاءالله چې دی هغه جرګه نن زمونږ کامیابه شوه. د کلي ټول مشرانو او علماء کرامو په دې خبره باندې متفق شو چې انشاءالله مونږ به په خپل غمونو کې، مونږ به په خپلو ښادو کې دا غیر شرعي رسومات چې دي دا خاتمه وکړو، او چې څوک هم د دې خلاف ورزي کوي مونږ به انشاءالله د هغوی مخنیوی به مونږ کوو. تاسو څه ګڼئ معاشره باندې به د عام خلک چې کوم دی غریب خلک دي د هغوی په ژوند باندې به د څه اثر وغورځېږي؟ نو د غریب باندې خو به ډېر ښه اثر وغورځېږي، ځکه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا کوم یو لعنت چې دی د جهیز په نوم دا یو په دې ملک کې شروع دی، او غریب خلک چې دی هغه جهیز نشي دغه کولی، لونه ورته په کور ناست دي، زامن یې دغسې بوډاګان شي. نو په غریبو خلکو به د دې ډېر ښه اثر پرېوځي، او د هغوی خرچې چې کومې دي په ودونو، په کویدنو، په غمونو کې دا به تر ډېر حده پورې کوي. موږ سره دا پرتې علاقې دي په ماضي کې مبارخیل لوری چې دی چمله شوه، چې هغې هم داسې قسمه کوشش وکړي او راوچت شي او د دې لعنت چې دی په خاتمه کې خپل کردار ادا کړي. زما دغه ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې د دې لعنت په خاتمه کې تر خپل وسه پورې خپل کردار ادا کړي. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه د دواخان جانان صاحب شکریا ادا کوم چې هغوی نن زموږ د پروګرام ته د جرګې ته هغوی راله او خپل قیمتي وخت یې موږ دپاره وباسه او زموږ د اواز او زموږ د کومه د فیصله ده او کوم د مهم دی نو دا یې مخې ته د چلولو لپاره او مخې ته د رسولو لپاره هغوی خپل دلته کې شرکت موږ بیا یو پېره دغه دا کوو شکریا ادا کوو د علما کرامو د طرف نه. د ټول ناول خو زه دا خبره کوم چې زموږ د علما کرامو یو څو داسې کسان دي چې هغې کې زه دا نوموي مولانا زموږ مشر زموږ استاد مولانا بهرالله صاحب او زه په خپله باندې مصباح الله صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، مولانا حسیب رازق صاحب، مولانا علمگیر صاحب، مولانا شکیل صاحب، مولانا فیض الله صاحب، مولانا بخشا صاحب، مولانا فخر زمان صاحب. د دې کسانو کمیټي ده او د مخکې زموږ داسې یو فیصله را روانه وه چې لکه په دې علاقه کې دا کوم چې د واده او د غمونو کوم رسومات دي نو دې د بندیز دپاره موږ یو داسې یو مهم چلو په دې خلک زموږ سره یو سټیپ ولي را سره او د عوام زموږ په دې غږ کې د خپل غږ میلاو کړي او د علاقه د تباین او د هلاکت نه دا بچ کړی شي. نو دې باره کې علما کرامو تقریبا یو کال مخکې یو میټینګ کړی بیا هغې منځ کې لغونې دغه تاخیر دغه شو شکار شو. بیا الحمدلله د دې یو څو ورځو کې د هغې هغه سرګرمۍ د هغه میټینګ بیا زموږ سره د معراج امیر صاحب چې دی دا زموږ د تبلیغي د دې علاقې چې کوم دی نه مشر دی نو هغوی ته موږ وویل بیا دا تېر شوې مخکینۍ جمعه باندې د شینګرۍ جومات باندې چې کوم میټینګ و نه کې زموږ سره څومره چې دا تبلیغي کسانو هغوی موږ سره دغه وکړو مدد وکړو تعاون وکړو او زموږ د اواز کې لبیک ووي. نو الحمدلله نن د پوره علاقې په سطح باندې چې کوم دا جرګه وه تاسو هغه په خپله باندې ریکارډ کړل ځان سره. نو زموږ د الله تعالی نه دا امید دی چې انشاءالله نورې علاقې به هم داسې یو سټیپ پلي او دې طریقې به زموږ په دې نقش قدم باندې به قدم ایږدي د دې لپاره چې دا خلکو مالی جاني د نقصاناتو نه بچ شي او د ټول نه اهمه خبره چې زموږ دین چې دی هغه د دین چې کوم رواج دی او سنت مبارک دي هغه زموږ په علاقه کې وچلېږي او د آخرت دغه لوی تباهۍ نه دا مخلوق دا بچ کړی شي. الحمدلله نن موږ په دې خبره ډېر خوشحاله یو چې نن زموږ کور کلي علاقه کې اول خو خلکو به وي چې د یو ملک سالار او منصورو الله او رسول نو الحمدلله نن زموږ ماضي په هر حته باندې علما کرام موجود دي، په هر محله باندې حفاظ کرام موجود دي، علما کرام موجود دي، مبلغین حضرات تبلیغ جماعت ملګري زموږ سره موجود دي. بیا الحمدلله مخکې موږ د دې رسمونو رواجونو متعلق مخکې یو پروګرام کړی او هغه الحمدلله تر دې وخته رسېدلی اوس مزید موږ انشاءالله توقعات دي او نن تاسو خپل نظر لاندې دي چې تاسو په خپله دغه یې وکړل ویډیو ومولیدل او جرګې کې خپل تاثرات ټولو حضراتو د ناظمان پکې دغه نن موجودو، کونسلران پکې موجودو، چیرمن زموږ د یونین کونسل پکې موجود او نایب چیرمن پکې سره موجود او د هرې محلې نه
کسان چې د هغې نمایندګي وکړه او भरपूर زموږ سره د حوصله افزایۍ دپاره هغې خپل د خطي مهم کې شرکت وکړو او بیا دپاره انشاءالله دا سلسله باقي او دایم ساتلو لپاره هغې مو اپیل وکړو چې انشاءالله نورو رسوم او رواجونو متعلق بیا په هره محله باندې او په هره جمعه کې انشاءالله د دې متعلق اصلاحي پروګرام وشي دا زموږ د علاقې لپاره ترقۍ هم ده د وحدت هم ده د محبت هم ده د اتفاق هم ده او د دین او د عزت هم ده نو انشاءالله الحمدلله یو خو زموږ د غټه خوشحالي ده تاسو خبره سه یو نقطه اعتراضیه کې وکړه زموږ په دې علاقه باندې الحمدلله علماء دیوبند دي او دا علماء دیوبند نن موږ یو موټی دلته پکې دا فرقوارات مسله نشته چې بعض ځایونو تاسو اشاره هم دې طرف ته وکړه څوک په بریلي او څوک په دیوبندي اختلافات وایي څوک په شیعه او د سني اختلافات وایي الحمدلله موږ ټول یو علماء دیوبند او ټول موحدین او دارنګې توحید او سنت باندې مال جان قربانولو والی او الحمدلله ټول زموږ شاګردان دي او دغه د دې ګل باغ ګلان دي او الحمدلله دې نه موږ دا توقع ساتو انشاءالله دا اختلافات زموږ کور کلي کې هېڅ قسم د دغه مسلو او متعلق نشته او ټول موږ په دې نظریه متفق او متحد انشاءالله فیصله کول اسان وي د فیصلې وروسته منیټرینګ یا د هغې نګراني یا په هغې عمل کول ګران وي ستاسو د نننۍ فیصلې چې کومې وشوې دې جرګې څه فیصله وکړه دې نگرانی به څنګه کیږي آیا دا جرګه به کوي څه جرګه تشکیل شوه څه کمیټي تشکیل شوله نگرانی به څنګه کیږي د هغې لپاره نگرانۍ دا ترتیب یو دا د علماو کمیټي ده دویم په هره محلې ته باندې موږ کمیټي مقرر کړه چې انشاءالله دغه کم کسان نن موږ سره موجود دي دا د هرې محلې نه جرګه هم ده د هرې محلې نه کمیټي هم ده نو انشاءالله د هرې محلې دغه کمیټي چې ده انشاءالله د دې لپاره جوابدې دي او انشاءالله موږ له یقین دهاني راکړه چې انشاءالله مزید به موږ تاسو سره په دې کې تعاون او خپل یقین دهاني کوو او بھرپور تعاون او سات به دا سر درکوو او انشاءالله وختاً په وختاً به دا پروګرام سلسله زمونږ مزید هم جاري وي او انشاءالله وړاندې علاقو ته به متاثر کیږي مثال زمونږ خواوشا کوم کورونه دي علاقې دي هغه ټول دې خبرې ته لیوال دي چې چونکې دې رسمونو رواجونو غریب علاقه ده غریب قوم دی او د ګران پروشۍ دور دی نو په دې کې دې پریشانونه خلک په امان شي په دین او په اسلام کې خلکو ټولو فایده ده نو په دې وجه ټول خلک دې ته ځکه لیوال دي ډېر مننه شکر ډېره مهرباني دین د کامیابۍ لار ده او په دې عملی قدمونو اوچتول زموږ د ټولو فریضه ده. دوا خان جانان، وطن نیوز، چوروړی مزی.